مریض چې داخل شي 24 غنټې ټریټمنټ دا د کتاب کې لیکلي 24 غنټې ما پرې ورکوي ولا امرجنسي کې چې بیا ښه نه شي بیا به هغه ځي وارډ کې به داخلېږي هغه څومره میډیکل فیسلټي ده ټسټونه دي هغه ایکو ده ای سی جي ده د هغې ایم آر آی ده او د هغې سټي سکین دی او الټراساونډ دی دا به فري کېږي دلته ما ته ډېر زیات افسوس دی زما نوجوان زلمی رور خان محمد خان کوم چې مولوي امیر شاه هسپتال مولوي هسپتال کې په اشنغرۍ کې نوکر و هغه ته د تور جډي چکیت پیدا شو موږ هسپتال ته لاړو د هسپتال په بلډینګ کې 2 روپۍ په ډاکټر لم فیس ورکو او د هغې نه پس دوایانې ولیکلې داخل یې کو او دوایانې وله بوره وړلې دی وایي صحت کارت کې بعضې دوایانې ورکوي او بعضې نه ورکوي دا هم یو ډرامه ده غریبانان خلک یې تباه او برباد کړ. السلام علیکم جی. اول په پیښور کې د هسپتالونو حالات به هر څه به فري وو. اول به 10 روپۍ پرچه وه د وینې ټیسټ به کېدو فري اپریشن دوایانې به هر څه به فري کېدل. دا اوس 13 سالو شو د خیبر پختونخوا کې د پی ټي آی حکومت راغلی د هسپتال پرچه جي 50 ته ورسېده علاج میلاج جي هېڅ هم ورپکې فري نه دی. کومه استانه په هسپتال کې لګي وي دا جي د بهر نه راوړئ هسپتال کې جي ډېر بد حالات دي او د خیبر پختونخوا داسې حالات دي د غریب سړی د لاسه غریب سړی یا مزدوري وکړي یا د اورو بوجۍ والی یا د روجو غریب سړی به څه وکړي. یاره جي د هسپتال حالات خو تاسو ته معلومات شته دی چې هسپتال کې نن سبا بیخي بسیس هم نشته دی سهولیات هم نشته دی چې کوم روره څوک راشي او هغې نه چې کوم دی سټیچر هم ورته داسې په اسانۍ نه میلاویږي حالات تاسو ته پته ده چې څنګه روان دي نن سبا وخت کې. او جي ډاکټران خو بس نن سبا چې کوم دی چې موبایلو کې لګیا دي څوک څه کوي بس مریضان خپل حال کې لګیا دي وروره څوک یو ځای کې پراته دي څوک بل ځای کې تپوس والی څوک نشته دی څوک د چرته نه راغلي څوک د ثوابۍ نه راغلي څوک د چارسدې نه راغلي څوک د مردان نه راغلي څوک د لرو لرو علاقو نه ځکه د ښار خلک یې که نه هغې ته هم تکلیف دی خو هغې ته داسې تکلیف دی چې زه ښار کې اوسېږي لاړ به شي را به شي یا زر 800 به تاوانین شي لکه واپس په سبا به را شي خو دا چې کومو د لرو علاقو خلک د دې ته ډېر زیات تکلیف دی او زمونږ وزیر اعلی صاحب ته دا خواست دی چې په هسپتال کې لږې منډې تړلې دي خلکو ولې لږ نظر وساتي او انشاءالله دا زمونږ د ټولو منډه تړله دا زمونږ د انساني همدردي ده یو بل سره به کوو او ډاکټرانو نه دا پکار دي چې هر یو مریض ته لږه توجه ورکړي دي کې داسې بیماران دي چې د هغې سره پیسې هم نه وي هغې په کلو کې د یو بل نه قرض رااخیستي خو په هغې پیسو باندې د هغې دومره کار نه کېږي چې هسپتال ته راورسي نو چې هغې هسپتال ته راورسېږي د دې د وجې راورسېږي چې یاره دلته به زموږ علاج وشي موږ سره پیسې نشته دی موږ د دونه لرې ځای نه رالو زموږ به خدمت وشي